أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله رب العالمين د طرفنا ډېر لوی فضل او رحم دی چې الله رب العالمین ډېر بهترین میاشت هغه رمضان مبارک ده چې په دې میاشت کې الله رب العالمین انسانانو له خصوصا مسلمانانو له الله تعالی د نیکو توفیق ډېر زیات ورکوي او په دې میاشت کې د انسان فرض عمل هغه په اویاو فرض باندې الله رب العالمین بدلی او دغه شان نوافل او سنت و غیره د الله تعالی په فرض باندې بدلی او په دې میاشت کې هر یو مسلمان ته هر یو زړه ته یو سکون میلاویږي او الله رب العالمین اطمینان نصیب کوي او دې میاشت کې انسانانو ته د عام میاشتو په نسبت باندې ډېر زیات سرور او ډېره خوشحالي انسانانو ته میلاویږي. په دې سلسله کې نن به د صدقة الفطر تذکره وشي. صدقة الفطر دا سرسایې ته ویل کېږي او الله رب العالمین قرآن مجید کې فرمایي چې قد افلح من تزکا، یقینا کامیاب دی هغه څوک چې چا ځان پاک کو، تزکیه د نفس یې وکړه. سعید بن مسیب رحم الله ذکر کوي چې د دین مراد صدقة الفطر سرسایه ورکول دي چې انسان پې ځان صفا کړي. په دې سره انسانانو ته پاکي میلاویږي د هر قسم خطا نه، د بېهوده خبرو نه، د فضول خبرو نه. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي طهرة للصائم، د روزهدار دپاره دا پاکي ګرځي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه ذکر کوي فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرض کړې ده زکات الفطر، صدقة الفطر سرسایه د الله تعالی پیغمبر هغه فرض کړې ده او لازم ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا د روژې دپاره دا پاکي ده د هر قسم بېهوده خبرو نه، د فضول خبرو نه. دا طعام د مسکینانو لپاره. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې ادا کړه مخکې د مانځه د وړوکي اختر نه دا د دې لپاره سرسایه ده او چا چې وروسته ادا کړه نو دا د دې لپاره عامه صدقه ده. د حدیث شریف امام ابو داود رحمه الله نقل کړی. اوس اصل کې د اسلام مزاج او د اسلام اصول او قوانین دا دي چې کله الله رب العالمین د مالدارانو لپاره، د انسانانو لپاره، د مسلمانانو لپاره یو خوشحالي د الله رب العالمین د طرف نه مقرروي، نو الله رب العالمین د دغه خوشحالۍ چې کومه رڼا ده نو دا غریبانانو ته هم نصیب کوي او یوازې د مالدارانو لپاره د خوشحالۍ ډیوه دغه بله نه شي بلکې غریبانان په دې کې هم هغه داخل شي. او اسلام ډېر زیات عجیبه دین دی. د هر چا حق هغه په اسلام کې انسانانو ته میلاو دی. مسلمانانو ته د مسلمانۍ حق، زنانو ته په اسلام کې ډېر حق میلاو دی. مغربي خلک دعوه کوي وایي مونږه زنانو له حق ورکوو. اصل کې حق د هر یو څیز تر دې پورې چې د خوشحالۍ حق چې ورکړی دی نو غریبانانو ته نو دا هم اسلام ورکړی دی. کله چې لوی اختر راشي او په لوی اختر کې ټول خلک قرباني وکړي خو د غریب دپاره الله رب العالمین د دغې مالداره په قربانۍ کې هغه حصه مقرر کړې ده. نو د غریب دپاره اختري دغه شان په عید الفطر کې د غریب دپاره چې غریب د سوال نه بچ شي د ده دپاره د سرسایه الله رب العالمین دا خاص کړې ده چې په دې سره دا غریب دا د سوال نه بچ کېږي او په دې خوشحالۍ کې دا هم داخلېږي د مالدارانو سره. مقصد د صدقة الفطر دا دی، یو دا چې د مستحقینو مدد وشي، د غرباو مدد وشي، د یتیمانو مدد وشي، د کونډو د رنډو مدد وشي. او دویم مقصد په دې کې دا دی علما ذکر کوي او نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث شریف کې هم ذکر کړی دی چې په دې کې د روزهدار چې کم کمی الله رب العالمین هغه ختم کړي او د دې په ذریعې سره الله رب العالمین انسان ته ګناهونه معاف کړي. او د صدقة الفطر د وجې نه یو بل حکمت علماو دا ذکر کړی دی چې کله څوک صدقة الفطر ورکړي نو الله رب العالمین په دې انسان کې د شکر ماده یې ښیي او د شکر ماده الله رب العالمین دی ځکه چې صدقة الفطر سره دا اظهار د الله رب العالمین د نعمتونو د شکریې دی. ځکه چې الله تعالی انسانانو له په دې میاشت کې ګران عملونه الله تعالی انسانانو ته آسان کړي. لکه مثال په طور باندې قیام اللیل شو، الله رب العالمین د انسانانو لپاره آسان کړی او په دې کې
ډیر زیات د قیام الليل توفیق الله رب العالمین انسانان لپاره ورکړي د غشان د تلاوت د اوریدو د تلاوت د ویلو د ذکر او اذکارو په نور میاشتو کې داسې بهار د نیکو او داسې ډیروالی د نیکو په داسې مقدار سره ټول مسلمانان ته داسې موقع نه ملاویږي نو د شکریې په تور باندې دا صدقه الفطر وکي چې الله رب العالمین په موږ باندې د رمضان مبارک روزي دا ډیر زیات په خیر سره وتی او بعض علما ذکر کوي چې بدی کې یو حکمت دا دی چې احسان الى الفقراء وكف لهم عن السؤال چې دا احسان دی د فقیرانو لپاره د محتاجو لپاره د بیوسو لپاره د کونډو لپاره د یتیمانانو لپاره دغه لپاره بدی کې یو احسان دی او دغه لپاره بنواله دی د سوال نه د دې وجه نه د صدقه الفطر متعلق به څو خبرې ذکر شي صدقه الفطر په هر یو کس باندې دا واجب دی او د صدقه الفطر د لپاره نصاب ذکر کوي جمهور علما امام احمد بن حنبل رحم الله امام شافعي رحم الله او امام مالک رحم الله ذکر کوي په المغنی کې ذکر دی چې چاته د یوې شپې د اختر د شپې او د اختر د ورځې نفقه انسان برداشت کولی شي او د دین علاوه ورسره پیسې او دومره پیسې چې دا صدقه الفطر ادا کړي نو په ده باندې لازم دي او فرض دي چې صدقه الفطر دا ورکړي امام ابو حنیفه رحم الله ذکر کوي چې د دې لپاره شرط چې دی نو هغه د زکات نصاب دی چا سره زکات نصاب برابر نه وي نو په هغه باندې صدقه الفطر لازم نه دي او فرض نه دي د دې وجې نه علما دا خبره ذکر کوي چې په دې کې راجح خبره هغه د جمهور علماو ده او د جمهور علما چې سوي نو هغه خبر راجحه ده او په دې باندې په کار ده چې خلک ورکړي ځکه چې غریبانان هم روزي نیولي او مالدار هم روزي نیولي د غریبانانو هم کېدای شي چې په خبرو کې کمی شوي په اعمالو کې کمی شوي نو بس حد تر اوسه کوشش په کار دی چې څنګه څه وس د انسان کېږي نو صدقه الفطر دې ورکوي او دې دپاره دې باندې نه ګوري یو څو مسایل به ذکر شي چې صدقه الفطر هر هغه سړی چې د هغه سره مالي په هغه باندې صدقه الفطر واجب ده یعنی چا چې طاقت او په هغه چا باندې چې کوم یو کس وفات شوی نو په هغه باندې صدقه الفطر لازم نه ده بعضو علما ذکر کوي چې کله یو کس ته هغه وفات شوی دی د هغې د طرف نه څوک صدقه الفطر ورکوي نو ورکولی شي که نه شي نو ورکولی شي ځکه چې ثواب یې کېږي او ډېر زیات اجر به ورته میلاویږي نو بالکل د هغې طرفه ورکولی شي د چا مور وفات ده پلار یې وفات دی زوی وفات دی رور یې وفات دی د هغې طرف نه ورکوي نو لازم او جبر پې نشته لازموالی پې نشته چې خامخا به ورکوي بلکې که ورکړه نو عامه یوه صدقه د هغې دپاره ګرځي او الله رب العالمین انشاءالله اجر ورکوي صدقه الفطر د کم وخت نه د کم وخته پورې کېږي نو بعض علما ذکر کوي په دې کې یو قول دا دی چې د اختر نه مخکې هم کېږي او بعض علما ذکر کوي چې د اختر چې کله د رمضان مبارک د علت چې دی چې هغه سبب دی د دې صدقه الفطر دپاره د سرسایي دپاره چې هغه رمضان دی او چې کله رمضان داخل شي نو په دې صورت کې صدقه الفطر بیا ورکولی شي یو دریم قول د علماو پکې دا دی چې کله د اختر نه یو ورځ مخکې یا دو ورځې مخکې صدقه الفطر دا ورکولی شي او د اختر د منځه نه مخکې او د دې نه علاوه په دې کې دا بهتر دي خو په دې کې راجع خبره دا ده چې کله علت موجود شي چې هغه رمضان مبارک دی نو بیا صدقه الفطر ورکولی شي که هر وخت ورکړي نو صدقه الفطر ورکول دا صحیح دي یو بله مسله چې صدقه الفطر څوک ورکوي نو دا د خپلو ماشومانو بچو د طرف نه ورکولی شي که نه شي نو خپلو ماشومانو بچو د طرف نه ورکولی شي چې کله ماشومان بچي چې کله ماشومان هغه ماشومان او واړی او پویه نه وي مثال په طور باندې یو کس ته یو بلوغ ته رسېدلی دی پلار هم ژوندی دی نو د دپاره پکار دی چې په خپله باندې ورکړي یو سړی د بلوغ ته رسېدلی دی خو کم عقل دی پوهېږي نه یا لیونی دی نو د ده یا مثال په طور وسې نه کېږي طاقت یې نشته نو د ده په پلار باندې هم لازم دي چې دا به د دې خپل بچي به صدقه الفطر یعنې سرسایه به ورکوي یوه بله مسله د دې متعلق چې مثال په طور باندې یو کس ته لیونی دی آیا د ده طرف نه به صدقه الفطر ورکولی شي که نه شي نو علامه شامي رحم الله ذکر کوي چې د ده طرف نه به هم صدقه الفطر دا ورکولی شي او په پلار باندې لازم دي چې د ده طرف نه صدقه الفطر ورکړي صدقه الفطر د لپاره شرایط څه دي یو شرط هغه اسلام دی چې څوک مسلمان نه وي نو هغه روژه نشي نیوی نو د دې لپاره اسلام د دې لپاره شرط دی مسلمان به صدقه الفطر یعنې سرسایه به ورکوي دویم شرط د دې لپاره قدرت دی چې کله طاقت وي اوس د چا بیخي وس نه کېږي نو هغې باندې صدقه الفطر دا لازم نه دي اوس به صدقه الفطر دا به د څه نه ورکوي نو دا د غنمو نه
د وربشو نه د کجورو نه او دغه شان د وسکو نه دا ورکولی شي. نن سبا د دې حساب چې دی نو هغه تقریبا د غنمو حساب چې دی 250 په بعضې ځایونو کې 300 پورې او دغه شان د کجورو حساب چې دی نو هغه 2000 1900 داسې وغیره 2100 پورې او د وسکو حساب چې دی نو هغه 2300 روپۍ او د وربشو حساب چې دی نو هغه 530 روپۍ. په هر ځای کې چې کوم چې څوک د کم ځای مثال په طور باندې او مقامي چې د هغو کم ځای نو د هغه ریټ مطابق د اندازه لګولی شي. په کار دا دی چې په دې باندې عمل وکړي چې مارکیټ کې تپوس وکړي چې د 2100 ګرامو د غنمو د دې څومره قیمت راځي. بس دا اسان حساب دی. نصف صاع د غنمو دا تقریبا 2100 ګرام راځي 2 کیلو او 100 ګرامه. نن سبا ما چې کوم تحقیق وکړو په دې باندې چې دا تقریبا 6 منه د 6000 روپۍ دا په یو من باندې راځي. لکه یو من دا په 6000 روپۍ باندې دی او ټوټل په دې کې 50 کیلو وي نو تقریبا د 1 کیلو حساب چې دی نو هغه 120 روپۍ راځي. د 2 کیلو هغه 240 روپۍ 240 او د 100 ګرام تقریبا دغه 1500 وغیره دغه شان په دې اندازه باندې راځي نو 150 یا 150 روپۍ راځي نو 50 روپۍ 250 روپۍ د اندازې مطابق صحیح دي. بعضې علماو ته 247 روپۍ راوستي دي خو ښه دا ده چې 250 روپۍ عام طور باندې د غنمو قیمت دی. بعض ځایونو کې 300 دی 300 ورکول احتیاطاً دا هم بهتر دي. اوس یو بله مسله چې ولا یجزئ اخراجها من الثياب جایز نه دي ویستل د صدقة الفطر په مقابله کې د جامو یا د لوښو یا د بسترې. څوک بستره ورکي یا لوښي ورکي یا جامې ورکي نو د لپاره دا جایز نه دي. بعضې علما ذکر کوي چې جایز نه دي ویستل د قیمت د طعام ځکه چې په دې کې مخالفت د نبي علیه الصلاة والسلام د حکم راځي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او بل یو حدیث شریف کې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی چې څوک په دین کې یو نوی کار ایجاد کړي هغه کار د الله رب العالمین د پیغمبر نه ثابت نه نو دغه کار مردود دی. او بعض علما ذکر کوي چې په دې کې چې څوک قیمت ورکوي په دې کې مخالفت د صحابه هم راځي ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین. په تاسې باندې لازم دي زما سنت زما طریقې او په تاسې باندې لازم دي د صحابو پسې تګ د صحابو طریقې. د صحابو طریقه دا ده علما دا ذکر کوي چې هغو به جنس ورکوو د اجناسو نه به ورکول یا به وربش ورکول یا به غنم ورکول یا به وسکې ورکول یا به کجوره ورکول په دغه اندازه باندې نو د هغو د طریقې نه مخالفت راځي. خو امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر کوي چې اصل کې به دې کې د فقیر د غریب د مسکین د مستحق د هغې چې هغه بچ شي د سوال نه نو دا بچ کېږي په اعلی طریقې سره په ښې طریقې سره په قیمت باندې نو لهذا قیمت ورکول دا بهتر دي او صحیح دي. او که چا مثال په طور باندې اجناس ورکړل نو دم سرسایه کېږي او که چا فرض که قیمت ورکړو د دغه څیزونو کې د یو څیز د خپل وس مطابق چا څومره وس کېږي نو دا هم صحیح دي. خو دا بله مسله چې مثال په طور باندې یو کس ته د هغې د سرسایې وس کېږي 2000 روپۍ د کجورو وسې کېږي او دا غنم ورکوي نو دا هم یو قسم ظلم دی او بخل دی. نو په کار دا ده چې چا وس ډېر کېږي نو هغه د وسکو او د کجورو قیمت هغه ادا کړي او د دې مطابق سرسایه ورکړي. یو بله مسله چې واجب ده دا خبره چې مستحق له سرسایه ورکړلی شي. یو بله مسله د دې متعلق چې مثال په طور باندې یو کس په سعودي عرب کې دی او هغه پاکستان ته کال وکړي او دلته بچي نو آیا دا بچي به د دې بچو صدقة الفطر چې ورکوي نو دا به پاکستاني پیسې ورکوي که هغه پیسې به ورکوي نو په دې کې راځي دا ده چې پاکستاني د پیسو د حساب مطابق به پیسې ورکوي. یو کس دی په سعودي کې دی او یا په بل ملک کې دی او د هغه دپاره د هغه سره بچي کور وغیره دا ټول هلته دي نو خود به خود لازم خبره دا بیا چې هلته د ریال حسابي یا د درهم حسابي نو بیا به هغه ورکوي. بله مسله دا ده چې آیا عمومي طور باندې خلک د سرسایه د جماعت امام له ورکوي آیا د جماعت امام له سرسایه ورکول څنګه دي؟ نو په دې کې خو اصل کې زما ذاتي رایه دا ده چې جماعت امام له ورکول دا خو ډېر زیات ښه دي او ډېر زیات بهتر دي. د هغې وجه دا ده چې د جماعت امام هغه ډېر زیاته ذمهداري ادا کوي